ته به په تکلیف کې خو څه وکړم او تا ته ستا د غم اوزګار نه شوم. ګرانو کتونکو سوات سنګوټې ته مې یو دردناک د غم نه ډک پروګرام راوړی دی په دې مقصد باندې چې زمونږ یو ورور دی هغه د 25 سالو دی دواړه ګردې چې کمیني دواړه کټنز د هغه کار پرېښودی دی اکسیډنټلي ناڅاپه یې کار پرېښودی دی انتهایي غریب دی او د هغې سره به ده چې و نو د خپل کور ټول چې څومره هم خاندان و د هغه د اقبال د هغې پرورش به ټول په ده باندې و د ده په سر باندې به هغه ورته اوس بیمار پروت دی سپندرو به بابای دی والد صاحب دی د هغې سره به خبرې کوو د هلک سره خبرې کوو د ده د بچي او د ده د حال هم تاسو ته ښایو راځئ چې دی زمونږ ویور څه څه وایي او څه مطالبه کوي د خلکو نه ما سره راځئ. مریض چې کوم والد صاحب دی د هغه سره خبرې کوو راځئ چې د هغې نوم اول پېژنو چې هغې د کوم ځای دي او بیا هغه څه ویل غواړي. ماما ستاسو نوم څه دی او څه ویل غواړي؟ زما نوم ګل زمان دی د دې ځای نوم مې محمد صادق دی د دې ځای اوسېدونکی د شاملې سنګوټې. بابا څه وشو ناڅاپه زویره دې څه وشو دا څه مسله راغله بابا؟ د ده ګردو کار پرېښودی دی څه پیسه وه څاوری ماوری هغه خرڅ کړی دی د ده له په علاج کړی خلکو را سره هم ډېر امداد کړی اوس ناچاره یو امداد را سره به ولې نه کوي خو مجبوره یو په خپله دا 2 کاله مې وشو بیمار یم ناجوړه. راځئ د دې صادق سره خبرې کوو چې د صادق په زړه باندې څه دي د خپلو بچو ته ګوري په هغه باندې څه تېرېږي ګردو یې کار پرېښودی دی. راځئ د ده د بچو سره به هم خبرې کوو. ما پلار ناجوړ دی موږ له پختر کې څه نه دی زه سمه خفه یم. ستا څه نوم دی؟ اشینا دې نوم دی؟ بابا ناجوړه دی؟ بابا به ښه شي ښه؟ صادق خان په کور کې چې بیماري نو ظاهره خبره ده په هر چا باندې غمي دوکي دردي څنګه ناڅاپه بیمار شوی څه وشو د کور حالات دې نن سبا څنګه دي؟ بس یاره حالات مې نن سبا ډېر خراب دي ځکه چې زه پرېوتی یم او دا واړه بچي مې دي پلار مې هم سوایپه شوی دی مور مې هم او دا واړه بچي دي او زه اوس په هفته کې 10,000 12,000 روپۍ به ګورې 2-3 واشونو له او په دې ګزاره نه کېږي نو دلته کې د کلیوالو هم ډېر تعاون وکړو او اوس را سره هم د وسه پورې کوو خو اوس ملګري نورو زما علاج ګران شوی دی دې اختر نه را په دې خوا بیخي پرېوتی یم دا پیپونه یې راته کوز کړي نه ګرځېدی شم او نه چېرته کې تلی شم دا واړه بچي مې دي. او صادق خان د حکومت نه د خلکو نه ستا څه غوښتنه ده څه وکړی شي ستا په ګرده چې تا را بدلوي په هغې څومره خرچه راځي څه به کېږي؟ دا چې اسلام آباد ته یې بولی وم په هغې هم ډېرې پیسې راتلې په پېښور کې هم زمونږ چار نه کېدو مونږ 25 لک روپۍ وې په لاهور هسپتال کې به داخلې کې ګرده به ستا یا به درته الو بدلو په هغې زمونږ اوس نه کېږي. بچو ته دې ګورې پلار ته دې ګورې څه په زړه دې څه تېرېږي؟ بلکل بیا خپل بچو ته چې ګورم بس خراب یم ځکه دا وړې وړې لوریانې دوی به چې جل کوي. ویورز پروګرام به په دغه ځای باندې اینډ کړم ځکه چې د یو پوښتن هم نه په سترګو کې اوښکې لیدی شم نه په غم کې لیدی شم. ویورز دغه پروګرام دی وړوکی شان پروګرام دی یو د سوات پوسټ د لارې مې یو تاسو ته په دې سکرین باندې وښوده چې د دې ورور څه حالات دي د دا بچي د کور حالت تاسو وکتل که څه درنه کېږي په سکرین باندې تاسو د دې کانټیکټ نمبر کتی شئ د دې سره خپل هیلپ وکړئ ځکه چې څه تاسو شئ او څه مونږ شو نو الله پاک به دومره وکړي چې د صادق ورور علاج به ممکن شي او دی به بیا د خپلو بچو دپاره د خیر ښېګړې او د دې ته به الله پاک روکي دی. او بل پروګرام پورې ځان د اجازه غواړم د الله په امان.